بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما القاري دوست محمد نن متاسو تا د اوخو ګوره دا اوخ الله ساجیبت غونتی مخلوق پیدا کړی دی تاسو وګورئ څومره ښایسته غړانګې ده څومره ښایسته پستې خپې دي دا چې چا خوب کې ولیده د ده به څه تعبیر وي دا زما خبرې لږ غور سره اورئ دا زده کړئ دې باندې ګورئ خواري شوي وي محنت شوی وي اوس که چا خوب کې اوښ ولیده نو د دې علامت خیر او برکت الله تعالی به دې انسان ته خیر او برکت ورکوي چا چې خوب کې اوښ ولیدلو ایبل ورته عربۍ کې ویلی شي الله دې موږ او تاسو باندې خوب کې اوښ ولیدلی کي خو په څنګه نشانو سره لکه چې یو سړی په خوب کې اوښ مطلقا اوښ ولیدلو نو علامت خیر او برکت دی چا چې خوب کې وکته چې اوښ په باغ کې ولیدلو نو د دې علامت پسې د ملک بادشاه به جنگ کوي خو هغې کې به الله فتح ورکوي لکه جنگ بدر کې چې نبي علیه السلام ته الله فتح ورکړې وه نو د بادشاه به خوب کې جنگ به کوي الله تعالی به ورله فتح ورکوي تا وکته چې اوښ دی روان دی باغ دی مړی دی پکې او ډېر ښایسته باغ دی خو تا خوب کې ولیده اوښ پکې روان دی نو علامت به څه وي د دې معنی به څه وي معنی به دا وي چې د ملک بادشاه دا به جنگ کوي خو الله به مسلمان له فتح ورکوي او چا چې خوب کې وکته اوښ یې ولیدلو چې هغه څه کوي یعنی په ده پسې رستو روان دی په خوب کې اوښ وکته خو دی مخکې روان دی او دا اوښ ورپسې رستو روان دی ګورې دا علامت د غم دی ښه الله دې موږ او تاسو ته وساتي چې موږ پسې اوښ رستو را رواني اوښ خو بیا چې مزل هم کوي نو تاسو ښه کتلی وي نو دا غړانګې هم اوچته وي او څه په طریقه باندې هغه قدمونه ږدي په ناز او ادا باندې خو چې دا رستو را روان وي نو دا د غم علامت دی دا د الله پاک موږ او تاسو ته نه راښیي یعنی په داسې طریقه را روان دی تا پسې چې په تا باندې عنقریب ده چې حمله وکړي نو علامات به څه وي د غم علامات به الله دې ته موږ او تاسو وساتي چا چې خوب کې د اوښ اواز واورېده مشرانو ته دې الله پاک دا اواز واورئ ما ته دې اول الله پاک په خوب کې د اوښ اواز واورېدی کي اوښ ګورې چې اواز کوي په خوب کې علامات به څه وي دا انسان به الله پاک حج بیت الله لبوزي یعنی مکې مکرمې ته د الله کور ته بیت الله ته او مدینه منورې ته به الله پاک بوزي خو چا چې خوب کې د اوښ اواز واورېده چې اوښ اواز کوي او بیا ورپسې چا خوب کې وکته چې یاره زه په اوښ سورلي کومه یاره تاسو یقین پر رب وکئ د دې اوښ څومره ښایسته سورلي ده د دواړو جهانو سردار به د مکې نه په مدینې منورې ته سفر کولو نو دا علامات د څه دي دا د خوشحالۍ علامات دي اوښ باندې سفر کول د خوشحالۍ علامات دي او یا به کاروبار ښایسته کیږي او الله بدله کاروبار کې ډېره غټه ترقي ورکوي چا چې په خوب کې وکته وا د هلکانو ځای خو اوس راغی نوجوانانو خوبونه داسې وینئ تاسو په خوب کې بل طرف ته لاړ شئ په طریقې سره اودس چرندام کوئ د ماسپښین لمونځ کوئ او دا ښی لاس د دې سر نه لاندې کوئ او قبلې طرف ته مخ کوئ او نو چا چې په خوب کې وکته چې زه اوښان اخلم خریداري کومه علامات به دا وي چې دله به الله پاک واده ورکوي واده به کیږي یعنی په خوب کې او خریداري وکړله
نو د دې معنا مفهوم داسې به وي لکه چې دله به الله پاک خوشحالي او خوشحالي به صحیح د واده به وله الله پاک ورکوي. چا چې په خوب کې وکته چې اوښ سره خبرې اترې کوي د خیر او د نیکۍ علامات دي، یعنی د خیر نه ډکه خبره ده چې د اوښ سره خبرې کوي. او چا چې په خوب کې د اوښ سره بدکاري وکړه، بد یې مه ګڼئ، خوب دی اوښ سره یې بدکاري وکړله، دی به د قید نه خلاصیږي او الله پاک به دته فتح ورکوي. چا چې په خوب کې وکته چې د اوښ ورسره جګړه کوي یعنی لړۍ ورسره کوي، نو د دې معنا او مفهوم به څه وي؟ دی به الله پاک د ډېر څه شته کې د ډېر څه شته مالک به کي. یعنی چا چې خوب کې وکته چې د اوښ سره دی په پیرزونه شوی دی، نو دته به په دنیا کې جګړه نه میلاویږي، د به شر طرف ته مایل کیږي. الله دې د داسې خوب نه موږ او تاسو وساتي. چا چې په خوب کې وکته چې د اوښ چمړه وباسي وراثت به ورته میلاویږي، دا هم ښایسته خوب دی. او چا چې خوب کې د اوښ غوښه وخوړله نو دا ډېر ښایسته خوب دی. غوښې خو ټولې ښایسته غوښې دي، خو د اوښ غوښه واقع چې خوږه غوښه ده او چې په خوب کې دې وخوړه نو بزرګۍ طرف ته به مایل کېږي. الله پاک به تاله د نیکۍ کار اخلي، یعنی تاله به الله پاک بدي د مخې نه دور کوي، لرې کوي به او نیکۍ طرف ته به دې الله پاک مایله کي. او چا چې په خوب کې وکته چې اوښه داسې اوچت اوچت ټوپونه وي نو دا به د دشمنۍ د نقصان سره مخامخ کیږي. او چا چې خوب کې وکته چې اوښ ذبحه کوي حلالۍ، ګورې ټولې حلالۍ جدا جدا دي، د اوښ حلاله دا جدا ده، تیره پیشکو ده چې دواړو طرف ته تیره وي، او دغه تولتوړو کې دې ته پیله وهل دي، ګزار ورکول دي. خو د اوښ والا حلاله چې څوک کوي دا به په زړه ډېر کلک وي، ځکه د اوښه دې کې د منځ کې سورې کول، دې نه پیله وینه راویستل، دې ته زړه ټینګول، دا د سخت سړي سخت زړه والا کار دی. چا چې خوب کې وکته چې یاره دې ذبحه کوي بهترۍ طرف ته به دې مایل شي، الله پاک به والله بهتره زندگی ورکوي. چا چې خوب کې وکته چې یاره اوښ کټکۍ کټینګې کوي سفر او نقصان، یعنی په سفر کې به درته نقصان میلاویږي. چا چې په خوب کې وکته چې اوښه لګیا دی په خپلو سوپاړو دی، موږ ورته شوپاړې وایو، او دی بعضې وخت کې هغه خپله پهلواني کوي، دی وکته نو ګورې دا د غم علامات دی. دا نن تاسو ته ما د اونټ اوښ د خوب تعبیر بیان کو، انشاءالله ورسره بله ویډیو هغه هم د خوب تعبیر وي. تاسو زما دا چینل ښه طریقې سره وګورئ او سبسکرایب هم کوئ او شیر هم کوئ. والسلام.